د جمعې مبارک ورځ ده او د شعبان مبارک میاشت ده. تقریبا رمضان ته 4 ورځې پاتې دي. دی جمعه به موږ د رمضان میاشت باره کې به یو څو خبرې کوو او بیا دی میاشت لپاره څه تیارې پکار دي. دا موږ ته یو میلمه را روان دی. په 11 میاشتو کې دا سرداره میاشت ده. نو میلمه چې کله راځي چې کله را روانیږي دلته په کور کې خلک تیارې کوي چې ډېر معزز میلمه را روان دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په رجب او په شعبان کې د دې تیارې کولو. باقاعده به دعا کوله چې یا الله په دې 2 میاشتو کې مال برکت واچې او په رمضان تما ورسې. دویم د میلمه حق دا دی چې کله راشي سړی د هغې خدمت وکړي. نو چې کله رمضان میاشت راشي پکار دی موږ په دې میاشت کې عبادات وکړو، الله طرف ته متوجه شو. دریم د رمضان حق دا دی، د میلمه حق دا دی چې کله میلمه ځي په صحیح طریقې سره خلک بیلی، په صحیح طریقې سره خلک رخصتي. نو رمضان رخصتي موږ په ښه طریقې سره وکړو، په هغه شپې باندې د الله عبادت وکړو. نو دا 3 حق د میلمه دي. دا میاشت په موږ باندې میلمه راځي، موږ دله 3 حق ورکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته 3 حق ورکړل. رمضان څه معنی ده؟ موږ ورته رمضان میاشت ده. رمضان علما فرمای دا د رمز نه ده، را میم ضاد. رمز ویل کیږي داسې یو تپش ته چې د هغې د وجې نه یو شی وسوځېږي، داسې تپش ته چې انسان ګوته وسوځېږي، دې ته رمز ویل کیږي. نو علما فرمایي چې کوم سړی په روژه کې عبادات وکړي، الله د کوم شي حکم کړی هغه ادا کړي، د کوم شي نه انسان منې کړي هغه نه ځان منې کړي، الله به د ټول ګناهونه وسوځوي. دا د الله وعده ده. حدیث کې راځي فإنها ترمز الذنوب. رمضان میاشت دا ګناهونه سوځي. خو چې سړی د رمضان د میاشت خیال وساتي، خیال څه شی دی؟ د کوم شیانو نه ته الله منې کړی د هغې نه ځان وساته، د کوم شي حکم یې کړی دی هغه کار وکړه.